السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول مسلمانانو ته د وړوکی اختر مبارک وي. ډیر مبارکي ورته وایو د وړوکی اختر. الله رب العزت دې د اختر ټول مسلمانانو لپاره مبارک وګرځي او الله رب العزت دې ټول مسلمانان چې څومره مسلمانانو هم روزي نیولې دي او تراویح کړي دي او به اختر منځ په خط انداز او په خط طریقې سره کړی ده. الله رب العزت د هغه ټول مسلمانانو ته الله رب العزت چې کوم وعده کړی دی رمضان متعلق او به تراویح متعلق او دې کې کوم اعمال مسلمانانو کړی دي د هغه په بدل کې الله رب العزت کوم وعده انسانانو سره کړی دي بل خصوص مسلمانانو سره الله رب العزت هغه ټول وعده د مونږ تاسو په حق کې قبول او مقبول وګرځي. یقینا مسلمانانو نن ډیره مبارکه ورځ ده او ډیره د خوشحالونو ډکه ورځ ده. په دې ورځ باندې علما فرمایي چې د مړی کره بنه ورځي ولی ځکه چې د هغوی په کور کې غم وي هغه غم تیر شوی هغه غم تاسو دوباره ورنه تازه کوي. دومره د خوشحالۍ ورځ ده چې د یو مړی کره به هم نه ورځي په دې نیت باندې چې دوی سره موږ غم ولمنځو. نو د خوشحالو ورځ ده او خوشحاله باندې تیر شي په خو اعمالو باندې تیر شي او په خو کارونو کې تیر شي. دا سینې مسلمانانو الله رب العزت دینه کې چې دا یو میاس مونږ تکلیف کو مونږ زحمت تیر ک مونږه مشقتونه تیر کړ مونږ ځان په لوی امتحاناتو کې چولي او الله رب العزت ته دې حذر او رسول تر دې دمه را ورسولو چې هغه امتحان کې الله رب العزت مونږ تاسو پاس کړو هغه ډیر سروزي یا نه وي سروزي په خیر او عافیت سره سر ته ورسېدي او ورسره تراویح ډیر یو زیات درون عمل ده په انسان باندې هغه هم الله رب العزت په خیر او عافیت سره سر ته ورسولې. داسې نه وي چې اوس مونږ تاسې د اختر په اول ورځ یا په دویمه یا په درېمه ورځ باندې مونږ نه داسې اعمال صادر شي مونږ نه داسې اعمال وشي چې هغه ټول د میاشتې عبادت زمونږ ورنه ضایع شي. بالخصوص مسلمانانو په دغه ورځو د درې ورځې چې کومې دي په دې کې کوشش دا وکړئ چې داسې اعمال در نه وشي چې الله رب العزت هغه د 10 ورځو یا د 9 ورځو هغه اعمال خو الله رب العزت قبول کړي وي ان شاء الله دا زمونږ یقین دی. لیکن په دغه ورځو کې داسې اعمال وکړئ چې هغه اعمال زمونږ بالکل سټمپ ولګي او قبولیت الله رب العزت ورسي. یو عمل قبول شي یو هغه عمل د قبلېدونه بعد به انسان داسې اعمالو کې چې هغه قبلېدو کې هیڅ شک او شبهه پاتې نشي. کوشش کوئ مسلمانانو چې په دغه ورځو کې دغه ورځ ډېرې ښې په امن سره تیرې کړي ډېرې ښې په خوشحالۍ سره تیرې کړي په سوکالۍ سره دا ورځ شپې تیرې کړي او د مسلمانانو چې څومره درنه کېږي د یو بل رور کې خیرخواهي وکړي د یو بل رور پکې لاس مضبوط کړي مټې مضبوط کړي د یو په دې ورځو شپو کې دا د خوشحالۍ ورځې شپې دي د کوم مسلمانانو باندې چې الله رب العزت تنګدستي راوستي کوم مسلمانانو باندې الله رب العزت مالی حالت هغه کمزوري کړی وي د هغوی کره خصوصا اختر ورولېږي د اختر شزونه ورولېږي د هغوی کورونو کې خوشحالي راولي لکه څنګه مسلمانان چې سرسایه ورکوي نو یقینا د غریبانو ته ورکړي وي او دا سرسایه هم د دې لپاره وي چې د مسلمانانو کورونو کې د غریبانو کورونو کې بل خصوص د غوي په کورونو کې خوشحالي راشي د دې پیسو په ذریعہ سره هغه په دې خوشحالي کې تاسو سره برابر شریک شي. نو یو هغه نوی چې سرسایه تاسو ورکړو قصه ختم شو نه ته خپل کور ته سره راوړي د غریب کره هم ورولېګا ته چې یو شی ځان ته لګ اخلي هغه لګ د غریب کره هم ورولېګا چې دغه ورځو کې تاسو سره غریب هم یو شانته کې د خوشحالي ولمنځي خوشحالي کې د سره شریک شي. نو مسلمانانو کوشش وکړي چې دغه ورځ خې په خو اعمالو باندې په داسې اعمالو باندې چې الله رب العزت هغه باندې موږ ناراضي شي د حضور صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته پیغه باندې خوشحالي ورسیږي داسې اعمال موږ تاسو وکړو الله رب العزت دې زموږ تاسو د اعمال قبول کړي او الله رب العزت دې باقي دغه یو لسمیاستي تر بل رمضان پورې دې الله رب العزت موږ دغه اعمال په سایه کې دې الله رب العزت موږ ساتي چې تر هغه وخت پورې موږ په خپل نفس باندې ورقابو زورور یو او الله رب العزت دې تر بل رمضان پورې موږ تاسو باندې داسې یو ناروا اعمال ته الله رب العزت زمون ذهن هم ناړي چې هغه باندې به زمونږه الله رب العزت ناراضګي
کیږي او الله رب العزت په غیبه باندې خفه کیږي او زمونږ پکړ به غیر راځي او د حضور صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته به تکلیف رسیږي.